ګرانو کتونکو په د ننني پروګرام کې د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې د یو څو خبرې د سره شریکوم. په دې کې د یو زنانه سره ما انټرویو هم کړی ده، هغه هم د سره پکې شریکوم. زمونږ په دې معاشره کې اولاد یو خو علما دا خبره کوي چې امت زیات کوي، چې دومره اولاد چې د هغه ته دنیاوي او دینی سرپرستیو کې پوهه پکې راولي او سهولت ورته ورکولی شي او یو ښه وګړي ترېنه جوړ کړي. نو په دې باندې خبرې کول پکار دي. ولې دې سره سره دا خبره کوي چې الله تعالی انسان له سر سترګې ورکړي دي. داسې ډېر خلک مونږ ولیدل چې 10 بچي 12 بچي 15 بچي 18 بچي، بیا مور د دغه بچو لپاره در په در خورې په سر وي او سخت هم په مور تیریږي، په بل چا باندې نه تیریږي. بیا سړی خو بار لاړ شي، چېرته حجره کې کینی، بل ځای کې کینی، چېرته ورته خوراک میلو شي، خو دا مور د دغه بچو سره په دغه کور وي، دغه سختې دغه نخرې یې ویني. بل د الله په ورکړه باندې صبر کول پکار دي. مظلومه طبقه کومه ده چې چا اولاد نه وي، پیغور ورکوي، پریشانه وي. د چا صرف لوریانې وي، زامنې نه وي، پیغور ورکوي، خفه وي، د بچي په تلاش کې نخمه لسمه لورې وشي او د بچي په تلاش کې وي. او د چا صرف زامن وي، خورې نه وي، لورې نه وي، نو دا مظلومه طبقه دې خلکو ته پیغور نه دي ورکول پکار. خدا یو زنانه چې 8 لوریانې دي او واړه واړه زامن هم دي، یعنی 12 بچي دي، خو بیا خو هم د دغه بچو خصمانه او کفالت کوي، محنت کوي. د دې دا خبره ورو ګرانو کتونکو، فضل خالق بابا خیل په دغه دیره کې چې د 40 ورځو راسې دا کومه سلسله روانه ده، د هغه کې کومې کونډې راځي یا کومې غریبانان راځي، نو هغه هم د خپله جیب هغه برداشت کوي. د دې مور سره به خبرې کوو. مورې څو بچي دي؟ زما 8 جینکۍ دي او 4 هلکان دي، واړه دي. 8 دي جینکۍ دي؟ 8 جینکۍ خدای لري. ښه، په کور دي که نه واده کړي؟ څه واده دي، څه کور کې دي. ښه، څه وایې ناظم صاحب باره کې چې تا ته اوس دا کوم دغه میلاویږي؟ دلته راغلي مړو پسې دې ځای نه زه وړم روزه. ښه، وړه دله هسې درکوي، پیسې هغه خپله ډکوي، خوشحاله په دې؟ خو خوشحاله، خدای ولدي وزونه ورکړي، الله دې خوشحاله کړي. خو ستا ګټه څه مورې؟ زما سم سړی مې مړ دی، اوس دې سره بیا کار کوو، لکه ټکسي به یې چلوله، واړه به یې وړل، هغه دې پولیس اکسیډنټ وکړ، هغه مړ شو. او اوس یو ماشوم مې د سکول نه راوویست، هغه راله خرچه کې لیورونه راکوي، او زموږ خرچه دقه ده، بس دقه لیورونه مداد راسره کوي. کور دې خپل دی؟ د نه 3 مرلې ځای دی، بس اوس پر یو بل کوټې جوړوي، که راته لیور مې راته زه کوټې جوړوم. کور کم دی؟ کور نشته. الله پاک بیا راکړي، خیر دی، تمام شته. ګرانو کتونکو، تاسو د دې زنانه خبره ترې واورېدې. نن چونکې د خپتې ورځ د ما دې زنانه سره خبرې کولې، کوم ناظم صاحب لخوا چې دوی ته پرې وړه میلو شو، نو دا ورته هلې میلو شو چې کله هغې ذکر وکړو چې زما 8 لوریانې دي او زما دغه شانتې بچي دي، او خاوند یې په حادثه کې وفات شوی دی، دا کونډه ده. نو هغه ورته د خپل طرف نه فضل خالق بابا خیل هغه ورته د خپل طرف نه پرې دغه بوره یې ورکړله، خو هغې سره پیسې بیا هم وې، چاته یې لاس نه نیوه. نو زه دغه شانتې میاندو ته سلام پیش کوم چې د هر څه باوجود خودداري وي پکې او د خپلو بچو دپاره محنت کوي، چېرته چا کره لوښي وینځل، چېرته مشین کول، چېرته خدمت کول، خو د هغې باوجود هم د خپلو بچو چې کوم دی نو خصمانه کوي، کفالت یې کوي. نو داسې میندې خو هم شته. خو زما د دې ننني پروګرام چې اولاد دومره چې ته د لاس لاندې ساتلی شي او دیني او دنیاوي تعلیم هم ورله ورکولی شي او ښه وګړی ته جوړولی شي، او بیا پې زنانه غورې شرمېږي. دا یاد وساتئ، سړی خو بیا هم بار وخوري یا هغه وفات شي، نو بیا دغه مور بیا ځای ناځای نه ګوري، هلته کې د لوریانو ودونو کې بیا د هغوی ژوندونه ډېر سخت وي. نو دې ټولو خبرو ته سوچ پکار دی. او بل ډېر خلک موږ داسې ولیدل چې زامن یې نشته دی، خو هغه وایي دا لوریانې زما ته زامنو نه کمې نه دي. هغه لوریانو کې دومره ټیلنټ وي چې د زوی هغه کوټه پوره کوي. نو د لوریانو عزت وکړئ، د زنانو عزت وکړئ، اولاد دومره چې تاسې کفالت کولی شئ او ښه وګړي ته جوړولی شئ
او چې دنیاوي تعلیم پې نشي کولی چې دینی تعلیم خو کې که نه مرګ ته ورسي خو د سپارې سبق یې نه ویلی نو د دې ګرم دغه مور پلار دي دغه ګناهګار دي نو دغې ګناه نه ځان بچ وساتئ مننه